علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ ویډیو د روژې د هغه مسایلو په بیان کې ده چې په هغې سره روژې قضا هم لازم ده او کفاره ورسره هم لازم ده. په هغې کې یو صورتدار انسان قصدن خوراک وکړي په رمضان المبارک کې، نو په ده باندې قضا او کفاره دواړه لازم دي. دویم صورت پکې دا دی چې انسان د یو لوی بزرګ د استاد یا چې کوم دی نو د یو بل کس یا د یو ماشوم توکان یا خولې له واچي یو غتیر کي، نو په دې سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي. ورسره بل صورت چې کوم دی انسان له مسله یادي یا یاد نه وي او دې چې کوم دی نو په هغې کې کوروالی وکړي، نو په دې سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي. بل صورت چې کوم دی انسان کچا غوښه یا کچا روجي دا دې وخوري قصدن، نو په دې سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي. ورسره د کشن یو صورت دی چې انسان قصدن نسوار یا سیګریټ استعمال کی، نو په دې سره قضا او کفاره دواړه لازم دي. نسوار که چېرته د واچول او دا یې هغه اثرات معدې ته لاړو، نن سبا عموما داسې ځي، نو په دې سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي. زموږ عزتمندو قضا دا چې کوم دی نو د اړ یوې روژې وي، خو کفاره دا صرف د رمضان مبارک د روژې وي. لکه مثلا انسان په رمضان مبارک کې قصدن روژه وخوړه، سار یې پښمني کړو او قصدن روژه وخوړه او بغیر د عذر نه، څه عذر ولنو او د روژه ماته کا، نو په دې سره په ده باندې قضا او کفاره دواړه لازم دي. د رمضان نه علاوه که انسان یو روژه قصدن ماته کا، نو په دې سره کفاره نه لازمیږي او قضا پې لازمیږي. نو په دې وجه چې موږ د روژو خیال وساتو، قصدن روژې نه خورو، ډېره سخته ګناه ده. حدیث شریف کې راځي چې انسان یو روژه د رمضان مبارک وخوړه، که دې یو کال پوره روژې ونیسي، یو روژې په ځای اجر او ثواب نه رسي. موږ له پکار دی چې روژې اهتمام وکړو. والسلام.